سرسایه چې کوم دا نو سرسایه دا زمونږ د نوم ولورې خره د سرسایه یعنی د سر سورې دې ته فطرانه وي. اوس دا په چا باندې دا ډوبې نه بر خبره نو یاد لرئ دا په هر هغه عاقل بالغ مسلمان باندې دا چې کوم بندا د صاحب نصاب وي. جی صاحب نصاب معنی څه چې یعنی د سره کم از کم چې کوم دی انو دا بالغ صورت پکې ما وي خدا ما صرف دغه لپاره وي یې نور په د نابالغ چې په پلار باندې د نابالغ اولاد هغه په پلار باندې ده کنه به ورکي. خاجي اوس د صورت نصاب بسوري نو دی وخت کې تقریبا 1,47,000 روپے دا 52 تولو چاندای قیمت جوړیږي. جی زموږ په شریعت کې چوتا دغه وای کنه صاحب نصاب نو چې یو سړی سره 2.50 تولې 52 تولې چاندي یا د دې قیمت وینده د شریعت کې مالدار وي. نو چې کله په یو بنده باندې نارینه یا زنانه باندې وړو کې اختر راغی روزه تیر شو د اختر ورځ پیراله انو په د باندې او د سره دومره قیمت موجود وو لکه 1,47,000 یا دی وخت یو 9 لک روپے دغه نو په دې بنده باندې چې کوم دینو سرسایه لازم شوه په د باندې سرسایه لازم شوه یا دوره پیسې یا د دې عمر قیمت یا د سپینزر یا د دې عمر سرزر لکه دی وخت کې توله سرزر چې مين بس هغه بنده صاحب نصاب دی نو په هغه باندې چې کوم دینو سرسایه لازم شوه چې سرسایه په لازم شوه نو سرسایه به سور ور کوي. نو سرسایه چې کوم دنو په هر علاقه کې خپل لغی خو زمونږ د دې علاقې په اعتبار سره پاوکم 2 کیلو غنم دي. د یو کس په سر باندې پر هډ پاوکم 2 کیلو غنم دي. خدا علماء به تور احتیاط چې کوم دین دا سیکړي چې غي دا پاوکم 2 کیلو کړي دي بس عام طور فتاوی چې استګوري نه 2 کیلو لیکلي کنه نو 2 کیلو غنم دي. اوس 2 کیلو غنم یا ورکول یا دغه قیمت ورکول. جی لکه مثال اوس ته په کور کې استا چې کوم دین کور والا دا 2-3 بچی دي. جی یاد لره په خاون باندې د خزي سرسایه نشته. جی نه په خزه باندې د خاون سرسایه شته. دا کشان په پلار باندې د بالغ اولاد سرسایه نشته. جی د نابالغ اولاد سرسایه چې کوم دنه دا په پلار باندې لازم ده. لکه مثال زما 3 بچی دي نو نابالغ هم دي نو په ما باندې اوس د خزي نشته په ما باندې زما د مور نشته زما د پلار زما د رور زما د خور نشته په ما باندې صرف خپل چې ځکه له صاحب نصاب او دغه درو بچو سرسایه لازم ده. نو زبر سالور او سرسایه ورکوم او سر سالور ورکوم نو سوره نو یا خو بغنمو کې ورکوم 9 کیلو غنم شو او یا د دې قیمت نو د قیمتونو په اعتبار سره په اخبارونو کې یا داسې اشتهاراتو کې مختلف ریټونه خلک ورکړي دي خو مونږ چې خپل ریټ کم لګولې د خو احتیاط سره ډک 2.5 روپے ریټ مونږ لګولې بس 250 روپے دا چې مونږ خو مارکیټونو کې ته پوسونه وکړل خزانه واستړې کو ان تاسو کله کله په اخبار کې راشي چې پلان کې ځای کې حکومت یا داسې هغه 310 روپے اعلان کړي 320 کړي کله کجورو په اعتبار سره ډیری د علاقې حواله سر په دې پونه تاسو ویل لګدار علاقې خپل ریټ او جی دغه نه ریټ کنه جی بعض علاقو کې ریټ نه یادي د وسه به تاسو ووم اوس لکه عرب دینل ته کې به کجوري ورکې دغه معتبر فصل چې د کجوري او زمونږ علاقه دندل ته چې کوم دین د غنم دي زمونږ دلته کې د غنم ریټ څخه لګو یو دای بیا خلک دا وایي چې رځي دا لګي دی او خیر مونږ وایو خیر د خودي کې جیو بل مسله راځي دا صرف سرسایه نه ده کنه اوس دا ملګری دی د غریب جی او د داسې دایمي مرض کې مبتلا دی الله مکه چې داغي د وجنه د روجي نشي نیولې جی نو دی بیا چې کوم دین د خپل روجوم چې کوم دین فدیه ورکړي نه غ فدیه بیا یو سرسایه ده بس دی وی رزي په سر باندې 2.5 روپے یا 2 کیلو غنم دي موږ داسې معتدل ریټ لګول پکار دي چې صرف سرسایه نه ټیک د زمالدار مال الله وسره کړي زما 3 بچی دي یو زیما نو په ما باندې حضور روپے راځي کنه نظر زر په ځای بس 15 ورکم 2000 ورکم خو صدقه شو یا به کجور ریټ ولګم ډیر بولګم خو دی غریب ته چې کوم دین د روجو مسله را لا دی بس کوي د دې وجه موږ معتدل غون ریټ لګول پکاري چې ټول آسان نو یا 2 کیلو غنم او یا دی وخت 2.5 روپے دا د یو کس سرسایه ده. جی دی کې یو مسله چې زموږ په علاقو کې در خلکو د خیالي یا کمی هغه داري چې پلار په کم ملکی نو د هغه ملک سرسایه ورکړي ښه دا یاد لرئ جی پلار چې کم دی لکه مثال کے طور پر زوس په یورپ کې یا انګلند کې او زما بچی په پاکستان کې نه ودا غزه زبدا غزه ورکو جی خپل صرف نه خپلم او په ما چې رچادم جی زما د نابالغ بچو په ما ده کنه لکه زمونږ بلارونو دوبۍ کې دي سعودي عرب کې دي یا چې کوم دینو په انګلند کې دي یا چې کوم دینو مثال یورپ کې دي بل ځای دي کویت کې دي نو هغه به د هغه ملک ته وخت کې دي چې هغه کوم اعلان وکړ تیر کال تقریبا 25 درهم مستقل ارسوره ده ما ته پته نشته چې هغه ملک کوم اعلان وکړ
نو هغه اعلان سره به د خپل بچو د نابالغ او خپل سرسای ورکي حالته ورکي کدلته را لګي دای خو خاله تاسو به د بالغ اولاد خبر وکړي چې لکه هغه په خپل اوس مثال په تور ما سره دغه چاندي نشته یا دغه سره خو زه جاب کوم او زه تنخواه خبر برابر اخلم نو زه پترانه ورکوم انو کتا سره دور قیمت نو برابر د اختر په سبا باندې ما چې سره بیان کو نو به شکه کتا سره تنخواه اخلي په تنخواه نه دغه دور قیمت له اعتبار دی چې تا سره 1,47,000 روپۍ وین ته صاحب نصابي لکه زمون بل لکان داسې بوالو کنه لکه بالغانی په کورونو کې او هغه چې کم دنو تنخواه والی 50,000 والی خو 1,000 فلار لور کې ل 7,000 ځان ته پریږي خپل موټر سایکل موبایل وغیرہ د فارغ او دې سره نصاب نشته برابر بس فلارم علیکن په دمانه دغه نشته نه په قرباني بیا راځي نه په سرسای راځي ته بیان راځي دا پاغه چا راځي چې دې په دغه اختر پر از باندې چې کم دن د 1,47,000 روپو مالک وګرځي د دې د وجنه چې په بار ملکونو کې کوم ملګری دي نغې بعد هغه ملکونو په اعتبار سره سرسای ورکوي نو هغه تقریبا دی وخت کې ډیره جوړي لکه یو سړی د 3 بچی دی په پاکستان کې یو د نغمانه بل ما حساب کو یو ملګری راته وې د دوبای نو سو سکمت 1,000 روپۍ په راځي نو دې کې بیا یو مسله راپورته شي لکه بعضی وخت زمونږ اجزان خلک دی غي په قرض باندې ځان له ویزو کې یا ول سوقو کې دوبای ته بوزي او دلته کلی کې پوچې بچی پاتې شي د سعودي عرب ته لړ شي هغه سر بیا دا فکر چې خدای پاک زما اوس په پاکستان کې چې کم دین د دلته زه دور ریالونه یا درهمونه لګم په دې زما په پاکستان کې د بچو پوره میاشت تیریږي بالکل ان بیا د غي دا سکه غیر پر مسله دا چې دا 2 کیلو غنم په پاکستان کې دی دا په انډیا کې دی دا په انګلند کې دی نو دل بیا په کار دی چې دلته کې دا غي الک مور پلار یا رور خور لګي داغه په سر او داغه د بچو په سر باندې چې کم دین د 2 کیلو غنم دغه کی لکه زه تاسو یو مثال درکوم دا ملګری دی او د دوبۍ ته تل دی اوس نږدې وخت کې تل دی لا ګټه وټیم نشته قرضدار هم دی او دیو سال ته چې کم دین په عمل کې دی وی چیرې ما سره په ټیک د دوره پیسې شته په ما سره ساين خو راځي خو لیکن دا خو ما من ل 7,000 روپۍ راځي په دې زمانه بچو وخت یې دی چې ما سره دور نشته بس دې ریپورت ته ټلیفون کین کدی ګر خپل زمینداری غنمی او خره کني نو چې د گاون کې بواخلی یا غوړو یا غنم ان 2 کیلو غنم یا 2 کیلو وړو پر هډ چې کم دین دا به غریبانو لور کی د سرسای به اداش ډیره مهرباني او جهان بالکل نیواله کو تاسو د سرسای